बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نا روایت ده سکسانو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د صحابو رضی الله تعالی عنہ نا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو، اے د الله رسولا، مال والو ثوابونه یوړل، زکا هغه هم مسکوي لکه څنګه چې موږ مسکو، او هغه روجي نیسي لکه څنګه چې موږ نیسو، او د خپلو زیاتو مالونو صدقې ورکوي. هغه یعنی نبی صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل، آیا تاسو د پاره الله تعالی د صدقې سامان نه دی ګرځولې؟ یقینا هر تسبیح سبحان الله صدقه ده، هر تکبیر الله اکبر صدقه ده، هر تحمید الله اکبر صدقه ده، هر تهلیل لا اله الا صدقه ده، نیک کار ته خلق را بل صدقه ده، د بد کار نه خلق منع کول صدقه ده، او ستاسو د یو تن په خاص اندام کې صدقه ده. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عرض وکړو، آیا یو تن با زمونږ ناراضي خپل شهوت با پوره کوي او وی با هغه د پاره په دې کې صدقه؟ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته او فرمایل، خبر راکړی ماتا کچره دې دا خپل اندام په حرام ځای کې کېږدي، آیا په د باندې با څه ګناه وي؟ نو هم دغه رنګ په دې چې دې دا په حلال ځای کې کېږدي نو د باره با ثواب هم وي. نو معلومه دا شوه چې خاوند او ښځه خپل شهوت پوره کوي نو په دې به ورته ثواب هم ملاویږي، ځکه چې هغه خپل شهوت په حلاله او روا طریقې سره پوره کوي. دا حدیث په مسلم کې راغلی دی. د دې مبارکې رشتې د لاسه یو انسان د شیطان د وسوسو نه، د شهوت د غلبې نه او د زنانه نه په ډډه وي، لکه په حدیث کې راځي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي، موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل، موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي، اے د ځوانانو ټولګیا، په تاسو کې چې څوک د واده طاقت لري نو په کار دا چې واده وکړي، ځکه چې دا سترګو د پاره خوښ کته کوونکی دی او خاص اندام لره د زنا نه پاک ساتونکی دی. څوک چې د طاقت د نکاح نه لري نو هغه د روجې په ځان لازم کړي چې یقینا دا روجې د هغه د پاره حفاظت دی د بدکارۍ وغیره نه. دغه شان الله تعالی په سورۃ مومنون کې فرمایي، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. ترجمه دا ده، یقینا کامیاب دي مومنان هغه کسان چې هغه په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي دي، او هغه کسان چې هغه د بې فایدې کارونو نه مخ اړوي، او هغه کسان چې هغه زکات لره ورکوونکي دي، او هغه کسان چې هغه د خپلو عورتونو یعنی خاصو اندامونو حفاظت کوونکي دي. د دې مبارکې رشتې د لاسه الله جل جلاله په رزق کې فراخي راولي.
څنګه چې الله تعالی په قرآن مجید کې په سورۃ نور کې فرمایي په آیات نمبر 32 کې یکونو فقراء یغنیهم الله من فضله کچری وی دوی فقیران مالدار بکړي دوی لره الله تعالی د خپل مهربانۍ نه او په حدیث کې مخکې راغلي دي دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي درې کسان دي چې دا غي مرسته او مدد الله پاک او چې دا غي مرسته او مدد په الله تعالی حق دی یو د الله تعالی په لار کې jihad کوونکې مجاهد دویم هغه مکاتب غلام چې د خپل مکاتب دادا کولو اراده لري او دریم هغه نکاح کوونکې چې د پاک دمنې اراده لري یعنی نکاح پر دې نیت کوي چې د بدکارۍ نه وساتم ځان دا حدیث په ترمذی کې راغلی دی په سورۃ بقره کې الله تعالی فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دوی جامه دا ستاسو دپاره او تاسو جامې د دوی دپاره مطلب دا دی چې د یو بل د لاسه به دوی د ناروا کارونه منوي او بله دې خبر ته په دې کې اشاره ده چې دا رشته دومره مضبوطه ده لکه څنګه چې د جامې او د بدن په میاس کې مضبوطوالی دی بعضې علما په دې آیات کې د لباس معنی په ښایست او زینت سره هم ورکوي چې دا ښځه او خاوند د یو بل ښایست او زینت دی دوی په یو بل ښایسته ښکارېږي څرنګه چې معلومه ده چې لباس د بدن ښایست دی نو دغه شان ښځه او خاوند هم د یو بل زینت او ښکلا ده د تیر شو خبرو نه دا واضحه شوه چې د خاوند او د ښځې دا تړون او رشته څومره اهمیت لري خو اوس دا خبره ورسره یاده کړئ چې خاوند او ښځه دا دومره اوږد ژوند او ډیره موده د یو بل سره بې د اصولو او قوانینو نه تېرولی شي او که نه بلکې د هغوی دپاره د ژوند څه اصول او قوانین ضروري دي ځکه خو الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه و وسلم او خاوند ته د ژوند د تېرولو څه ښایسته او مضبوط اصول او قوانین ښودلي دي چې هغې ته په عامه ژبه کې حقوق الزوجین یعنی د ښځې او خاوند حقوق وایي چې دغې ژوند نه د مزې اخیستلو او په دواړو جهانونو کې د کامیابۍ موندلو دپاره ښځې او خاوند دواړو لره د هغوی حقوق پیژندل ضروري دي چې د نکاح مقصد هم حاصل شي او ښځې خاوند ته سکون او اطمینان هم ملاو شي بیا حقوق الزوجین یعنی د ښځې او خاوند حقوق درې قسمه دي یو هغه دي چې هغه د ښځې او خاوند دواړو په میاس کې مشترک دي دویم هغه دي چې هغه صرف د خاوند سره تعلق لري دریم هغه دي چې هغه صرف د ښځې سره تعلق لري الله تعالی دې موږ له په قرآن او په حدیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي خوږو دوستانو منګه تاسو ته دا بیانات د اصلاح دپاره کوو که زما په بیان کې څه کمی بیشی وي دا ټول موږ د قرآن او د احادیثو نه بیانو او که بیا هم څه غلطي رانه کېږي د زور یا کاتب به څه غلطي کړې وي یا زما ذاتی په زور زیر کې څه غلطي راغلي
انسان ډیر زیات کمزور دی. نو تاسو مونږ ته د واتساپ په ذریعه باندې اصلاح راولېږئ. زه به ستاسو ډیر زیات مشکور یم. الله تعالی دې مونږ د دنیا او د آخرت فائدې نصیب کړي، او الله تعالی دې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په لار روان کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.